وتوفى كل نفس او قرب ورکړي هر نفس ما عملت سچ دې کړی وهم لا یظلمون او بدیبا ظلم نشي کولی. ثم ان ربك بیا بشک استعرب للذين او خلقوا دپاره هاجروا چې هجرت وکړو من بعد ما فتنوا پس د دې چې دې مصیبتونه کې واچول شو ثم جاهدوا بیا جهاد وکړو وصبروا او صبر وکړو ان ربك بشک استعرب من بعدها پس داغینا لغفور رحیم بخون کې رحم کوونکی یوم تاتي فكم رابشي كل نفس هر يقص تجادل جګړه وکوي عن نفسها د خپل طرفنا وتوفى او قرب ورکړي شي كل نفس هر نفس ما عملت چې د کړی وي وهم لا يظلمون او بدی ظلم نشي کولی. او خلق مبارکی چې کوم د اسلام ورونه بعد بیا هغوی ته د کفر د اړولو دپاره وسوسه او لالچونه ورکړي شو هغوی دپاره سخت وعید او تنبیه ارشاد فرمایل او بیا بعض هغه صورتونو استثناء هم ارشاد فرمایل چې کله انسان مجبور شي او د مرګ یقیني خطر وي یا د شدید ترین د نقصان رسیدو غالب ګمان وي په داسې حالت کې رخصت اجازه فرمایلی شو چې په جبه باندې داسې کلمات ادا کړي چې کوم د کافرانو مطالبه وي او په هغې باندې ځان بچ کړي او زړه چې دی هغه په اسلام او په ایمان باندې مطمئن وي نو په هغې باندې څه ګناه او ګرفت نشته دی. او بیا د دې کفارو کم خلک چې د اسلام د قبلولو نه بعد چې دی واپس مرتد کېږي او کفر اختیاروي د هغوی باره کې فرمایل چې دوی د آخرت په مقابله کې ځان لپاره دنیا غوره کړې ده او د دوی په زړونو باندې سترګو باندې او په غوږونو باندې الله جل شانه مهر لګولې دي او دوی غافل دي او د آخرت په اعتبار سره ډېر زیات نقصان موندونکي دي. نن چې کوم آیتونه مبارکه دي وړاندې د هغو صحابه کرامو چې کوم مهاجرین انصار دغه شانتي مختلفو حالاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معیت کې قربانیان ورکړي د هغې فضایل هغه ذکر کوي. الله تبارک وتعالی دوی دپاره چې دی بخون کی او رحم کون کے ذات دی. او بیا د قیامت د ورځې تذکره فرمایي ورځ د قیامت چې کله تاسو ټول راجمع شئ نو هر کس به د خپل ذات په باره کې به جوابده وي او هر کس ته به د هغه د عمل پوره جزا او بدله هغه به ملاویږي په چا به ظلم هغه نه کېږي. ثم ان ربک بیا بشک ستا رب للذین او خلقو دپاره هاجروا چې هجرت وکړو من بعد ما فتنوا پس د دې نه چې دي مصیبتونو کې واچولی شو ثم جاهدوا او بیا او جهاد وصبروا او صبر. دغه صحابه کرام چې کوم اول هجرتونه وکړل حبشي طرف ته بیا هجرتونه وکړل هجرت وکړل مدینه منورې طرف ته دا هجرت او د هجرت واقعه بظاهر باندې لوستلو او اوریدلو کې او بیانولو کې ډېر زیات آسان دي خو چې کله د الله د دین سربلندۍ لپاره د الله په دین باندې د عمل کولو لپاره انسان خپل کور او خپل اهل و عیال او خپل جایداد هر څه پرېږدي او قربان کړي او د یو الله جل شانه په محبت کې چې دی هغه روان شي ډېره لویه قرباني غواړي ډېر لوی ایمان غواړي څنګه چې صحابه کرامو قرباني ورکړه الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. الله تبارک وتعالى فرمایي چې هغه کسان چې کوم ویستلی شو د خپلو کورونو نه یعنې ښه صاحب حیثیت خلک پکې لوی لوی سرداران پکې لوی لوی سرمایه‌دار خلک پکې خو اخرجوا من ديارهم واموالهم د خپلو کورونو نه د خپلو مالونو نه د خپلو هر څه نه محروم کړي شو یو د الله او د الله د رسول په محبت کې چې دی هغوی هر څه قربان کړل او روان شو او د هر قسمه ازمایښونه اول په خپل ځان باندې برداشت کو چې حکم دا راغلی چې کفو ایدیکم واقیموا الصلاه خپل لاسونه بند ساتئ تاسو ته هیڅ قسمه د دفاع اجازه هغه نشته دی نه د اقدام اجازه نشته نه د دفاع اجازه نشته بس لاسونه خپل بند ساتئ او لمونځ کوئ. بیا د هجرت حکم شو الله تبارک وتعالى حکم فرمایي چې هجرت وکړئ نو هجرت لپاره د یو الله او د الله د رسول حکم ژوندي کولو لپاره هر څه پرېښودل روان شو. نو الله رب کائنات د هغوی نه داسې راضي شو چې قرآن مجید کې الله رب العالمین د 1000 نه زیات آیتونو مبارکو کې د هغوی د جنتي کېدو بشارت چې د هغه ارشاد فرمایي. د هغې وجه دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک جماعت دی چې د دوی تربیت د الله محبوب پیغمبر ذات په خپله باندې کړی دی او د دوی تربیت الله رب کائنات په خپله باندې کړی براه راست. او چې کله د دوی تربیت وشو په سورې حجرات کې الله رب العالمین ذکر کوي چې کله نبی علیه الصلاه والسلام یا دا مقدس جماعت تیار نو د نبی علیه الصلاه والسلام د دې شاګردانو ما امتحان واغشت اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. دا هغه کسان چې ما د دوی د زړونو امتحان واغشت او دنه د دوی په زړونو کې تقوا شته دی او کنه لهم مغفره واجر عظیم. امتحان رزلټ او نتیجه دا راووتله دوی لپاره بخشش دی مغفرت دی اجر عظیم دی وکلا وعد الله الحسنى د ټول سره د جنت وعده ده. نو د دې مقصد دا و چې قیامت پورې چې دا کم مسلمانان راځي هغه ټول مسلمانانو لپاره د ایمان معیار محور او مرکز دغه یو جماعت چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم تیار کړو او دغه شانتي دغه مقدس جماعت سره چې څوک بغض ساتي او حسد ساتي فرمایي چې دا خلک کافران دي
د سوره فتح اخري آیت مبارکه کې الله رب العالمین بیا د نبی اسلام د رسالت ذکر کړی دی. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. نبی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او چې کوم خلک د په معیت کې دی هغه د کافرانو په مقابله کې سخت دي، خپل منځ کې یو بل سره شیر او شکر دي او شپې ورځې د رکوع د سجدي او د عبادت په حالت کې د په مخونو باندې د سجدي اثرات موجود دي. اخر کې الله رب العالمین فرمایي چې ما د خپل پیغمبر دا مبارک جماعت مې ځکه مضبوط کو لیغیظ بهم الكفار چې کافران د دوی نه اوسوځي، کافران د دوی نه اوسوځي. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دي آیت مبارکه نه معلومه شوه چې کوم سړی صحابه کرام سره حسد کوي، بغض ساتي، کینه ساتي او سوځي دا وینا دا کافر دی، دا مسلمان نشي کېدی. ځکه چې دا داسې جماعت د تر څو پورې چې مسلمانان د صحابه کرامو په نقش قدم باندې رواني دوی کامیاب دي. الله رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تاسو ایمان وروړئ نو د صحابه کرامو په شان ایمان وروړئ، تاسو ته هدایت ملوي. ځکه هغوی په ایمان وروړلو نه بعد هغې باندې استقامت اختیار نن هم او قیامت پورې هم چې کله مسلمان ایمان نه بعد استقامت اختیار کړي په نیکو اعمالو باندې کلک او مضبوط اوسېږي، د ازمایښونو نه د فتنو نه متاثره کېږي، لګیا یې د الله رب العالمین په عبادت کې د الله د محبوب پیغمبر په اطاعت کې استقامت سره لګیا یې، څرنګه صحابه کرامو استقامت اختیار کړو نو څرنګه چې الله رب العالمین هغوی دپاره د جنت بشارت ارشاد وفرمایل دغه خلکو سره هم دغه شان د جنت وعده ده. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم خلکو هجرت وکړو او بیا دوی وجاهدوا جهاد وکړو د الله په لاره کې وجنګېدل وصبروا او صبر وکړو ان ربک بشک ستا رب من بعدها پس د هغې نه لغفور رحیم بخونکي رحم کوونکی دی. یوم تأتي په هغه ورځ چې به رابشي کل نفس هر یو کس تجادل عن نفسها جګړه به کوي د خپل طرف نه وتوفى هر یو کس چې راځي نو ولا تزر وازره وزر اخرى یو کس د بل کس بوج به نه برداشت کوي، هر کس به د خپل ځان په باره کې به आवाज لګوي نفسي نفسي، د خپل ځان په باره کې به فکرمند وي.